الله رب کائنات داغي په جواب کې فرمایل چې خبردار ته خو فتنه کې مخکې نه غورځېدلې د الله د محبوب پیغمبر او د الله حکم چې تا ونه منلو خو ته مخکې نه فتنه کې وغورځېدې بېشکه جهنم داسې کافرانو لره راګیرونکی دي او دویم د دې منافقینو یو بد خصلت دا ذکر فرمایل چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تا ته خګړه ورسی نو دی خفشي چې کله هم مسلمانانو ته فتح ملو شو غلبه حاصل شو کامیابی ملو شو نو دوی په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې ولې دوی ترقی وکړه او چې کله مسلمانانو ته څه مصیبت ورسېدو نو دوی به وی چې مونږ تاسو ته مخکې ویلو چې تاسو مزئ زمون خبره نو منلې نو مونږ خو خپل ځان بچ کړو او تاسو ته چا وی چې لاړ شي او خوشاله خپل کورونو ته راشي چې ځه دوی ته نقصان ورسېدو او ورپسې چې کوم دا دریم آیت مبارکه ده په دې کې الله رب العالمین د دې منافقینو چې کوم دا بد خصلت او بد خوی دي په دې باندې رد فرمایي او د تقدیر چې کومه مسله ده هغه الله جل شانه ذکر کوي او موږ او تاسو ته او ټول مسلمانانو ته یو دعوت فکر دی چې د مؤمن شان هغه څنګه پکار دی د مؤمن شان دا پکار دی چې کله هم دته څه مصیبت څه تکلیف څه رنج او غم څه حادثه څه پریشانی او مشکل ورته رسی نو هغه د عقیده ساتي چې دا زما د رب د طرف نه زما یو ازمایش دی زما امتحان دی د الله تبارک وتعالى طرف نه ما د پر ذلک لشو او هغه الله زما کارساز دی د الله تبارک وتعالى په ذات باندې مؤمنان لپاره پکار دي توکل کوي قل تورته ویا لن یصيبنا هیڅ کله به اون رسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا الا ما مگر هغه څه كتب الله لنا سلکل دې الله جل شانه مونږ د پاره هو مولانا هغه کارساز دې زمونږه وعلى الله او په الله جل شانه باندې فليتوکل پس توکل پکار دې مؤمنانو لا دا په یو آیت مبارکه کې عقیده د توحید چې کوم اهم جز دی یو چې څه ته تقدیر ویل شي او د هر مسلمان د ایمان یو لازمی حصہ ده والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت موږ تاسو چې کوم ایمان مفصل ویو یو مسلمان د پاره چې کوم تفصیلی ایمان دی کم شیزونو باندې ایمان لرل ضروری دی پاره کې آمنت بالله په الله باندې ایمان وروړل او ملائکتی د الله په فرشتو باندې ایمان وروړل او کتبه د الله په کتابونو باندې او رسوله د الله په رسولانو باندې او یوم الاخر او ورځ د آخرت باندې والقدر خیره وشره من الله تعالی خیر او شر خو بد من الله تعالی د الله طرف نه والبعث بعد الموت او د مرګ نه بعد دوباره ژوند باندې ایمان لرل دته ایمان مفصل وي نو چې کوم ایمانیات دي چې کوم عقاید د بنیاد د زموږ استادو د ایمان کوم سيزونو باندې ایمان لرل یو مسلمان د لپاره ضروری دی پاغي کې یو تقدیر دی تقدیر باندې چې د چا ایمان نه نو دی مسلمان نشي کېږي نو لہذا تقدیر ستوي چې کوم کارونه مخکې شوې دي او اوس کېږي یا آینده کېدونکي دي دا د الله تبارک وتعالى په قبضه قدرت کې دی داغه په اختیار کې دی داغه په خوخه دی داغه منشا ده او الله رب العالمین چې څه فیصله کوي د الله تبارک وتعالى ذات چې څه فیصله کوي هغه مونږ ته مقبول دی منظور دی او زموږ خوخه ده رضا بالقضاء چې څه ته وایي یعنی د الله په فیصله باندې راضي پاتې کېدل دې ته وایي رضا بالقضاء نو دې ته وایي د تقدیر منل نو په دې مسله کې ډېر مسلمانان چې دی هغه د افراط او تفرید سره مخ دي او چې کوم افراط معنا زیاتوالی او تفرید معنا کموالی لہذا زموږ استادو د دین اسلام خوبي دا دی چې موږ د افراط او د تفرید دوه نزان بچکو اعتدال لار باندې ژوند کو او زموږ استادو د امت چې دی وکذالک جعلناکم امه وسطا الله رب کائنات فرمایي تاسو ما معتدل امت پیدا کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خیر الامور اوسطها بهترین کار چې دی هغه اعتدال ولا کار دی درمیاني کار دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله دوه شیزونه مخې ته راغلل نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې کې سهل او آسان او متوسط کار به اختیارو، په هغې کې به نه ډېر زیات آسان او نه ډېر زیات مشکل، معتدل متوسط کار چې د هغې ته اهمیت ورکوو.